الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد صدقة الفطر دا فرض دا حکم دا دی چې دا فرض دا او هغه صدقه چې د اختر د مانځنه مخکې ادا کړي شي ځکه دې لپاره سبب چې دی هغه د رمضان ختمېدل دي لکه بعضې خلک په دې کې خطا شوي دي هغوی دا صدقة الفطر د رمضان په ابتدا کې یا په مینځ کې بعضې خلک ورکوي دا طریقه غلطه ده دا صدقة الفطر هغه د هغې نه ادا کېږي په دې سره بلکې دې دپاره سبب دا دی چې رمضان میاشت چې دی دا تېره شي په دې وجې نه یو ورځ دوه ورځې مخکې د اختر نه او یا د اختر د مانځه نه مخکې که د اختر د مانځه نه وروسته هم چا ورکړه نو عامه صدقه ده او صدقة الفطر بیا نه ادا کېږي دا به د اختر د مانځه نه مخکې ادا کېږي دلیل په دې باندې حدیث د صحیح بخاری دی مسلم کې هم دی عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر یعنی صدقة الفطر دا فرض کړی دا یو سوا د قجورونه یا یو سوا د غربشونه دارنګې نور اوړم راغلی دي طعام هم راغلی دي غنم هم راغلی دي زبیب هم راغلی دي علی العبد والحر دا په غلام باندې آزاد باندې نارینه باندې زنانه باندې ماشوم باندې غټ ټولو باندې من المسلمین چې مسلمانی هغه باندې دا فرض ده وامر بها رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر وکړو ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه چې دا به ادا کولی شي د مانځنه مخکې د اختر د مانځنه مخکې یو ورځ دوه ورځې مخکې سړی ورکولی شي او د اختر په ورځ باندې د مانځنه مخکې ورکول شي او د مانځنه وروسته هم درسته نه ده او د رمضان په اول یا په مینځ کې ورکول هم صحیح نه دي بیا بل حدیث کې راځي ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من عقد او صاعا من زبيب دا روایت راغلی چې مونږ به زکاة الفطر یو صاع د طعام نه وکړو طعام کې غنم وغیرہ وړه ټول راځي پکې یا یو صاع د اوربشو نه یا یو صاع د قجورو نه یا یو صاع د پنیر نه او یا یو صاع د زبیبو نه د کشمشونه دا د دې دغه راغی اوس دا دی چې د دې همدغه جنس چې کوم حدیث کې راغلی دی نو همدغه جنس نه ورکول پکار دی او دا مسلک په دې کې راجح دی اگر چې بعضې فقهاو دا ویلي دي چې د فقیر حال ته به ګورې چې هغه لپاره کم یو شی موزون دی پیسې ورکول دي او کدارنګي جنس ورکول دي نو پرکه که یو فقیر داسې وي چې هغه سره بچي او کور نه وي سفر کې لکه طالب علم شو یا داسې بل یو مسافر شو فقیر دی هغه لکه ته جنس ورکې نو جنس هغه له فایده نه ورکې هغه ته پیسې ضرورت دي ځکه هغه به بیا دا جنس بیا ځان له خرڅوي نو که هغه له سړی داسې وکړي
چې دغه جنس پیسې ورکی نو هم جایز ده. باقی د دینه ماورا چې یو سړی اهل او عیال وی کورې وی ناغه د پاره هم دغه جنس پکار دی یا وړو دی وړو ته ضرورت دی وړو ولا سړی والی یو سوا. اوس یو سوا څومره مقدار راځي نو یو سوا چې دی دا سلور موده دی سوا شرعي. یو موده د یو سړی متوسط سړی لپه ده یو لپه یعنی یو دوار لاسونه چې یوځي کې یو دار اډک نو دا یو مد دی. نو سلور موده سلور لپې تقریبا د کیلوګرامونو په دغه سره دینا سو د پاسه 2 کیلوګرام د یو سوع نه جوړیږي. دا د یو کس په سر باندې سرسایه ده د یو کس په سر باندې. او بعضی فقهاو نیم سوع ویلی دي خو نیم سوع والا روایت صحیح نه دي. یو سوع روایت چې دی دا صحیح روایت دی صحیح بخاری مسلم او دارنګه دا حدیثو کتابونو کې دا راغلي دي. دا مختصر د صدقه الفطر مبارک خبره